أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدقت يا رب العالمين. د پیغمبرانو علیهم السلام واقعات شروع او اجمالا من په هغې باندې لګیاو. الله رب العزت فرمای کذبت یقینا تکذیب کړو ثمود المرسلین ثمودیانو د پیغمبرانو. عادیانو نه پس چې کوم ثمودیان یو الله رب العزت فرمای دیم چې دی د پیغمبرانو تکذیب کړو. اذا قال لهم په هغه وخت کې چې راغی دوی ته اخوهم رور د دوی قومي اعتبار سره رورو صالح علیه السلام الا تتقون هغه ورته آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه. نو هر پیغمبر بنیادی خبره بنیادی دعوت دا د وحدانیت ورکړی دی چې خلکو لا اله الا الله وای اے خلقو دا وای دا خبره ومنه دا کیده کې دا مضبوطه کې مستحکمه کې چې نشته دی لایق د عبادت که د عبادت لایق ذات نو هغه صرف یو الله دی. بل چا ته سر مخکته کوي د بل چا غلامی مه کوي د بل چا طریقې د بل چا حکم په ځان باندې د اله د حکم په مقابله کې مه منئ او د دغه خدای سره څوک شریک مه ګرځوئ. نو صالح علیه السلام ورته وایي تا ځان د شرک نه بچ کوئ. انی لکم یقینا زه ستاسو دپاره رسول پیغمبر یم امین امانتدار امین فی الوحی وغیره. فاتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واطیعون واطیعونی او خاص زما تابعداري وکړئ. وما اسألکم وزنیم غختون کی ستاسونا کم ستاسونا علیه پا دی دعوت باندی من اجر سوجرت سپیسی دا در نغوارم ان اجریا ندی اجر زما الا علی الله الا علی رب العالمین مگر فرب دا عالم باندی دا اللہ رب العزت ذات باندی زما اجر دی چی اللہ با مال اجر راک الله دې را نصیب کړي. نو هر کار چې کو دا به د الله د رضا دپاره کو. دنیایي منفعت فایده دا به د الله درکوي خو ته به د دې دپاره نه کې کار به صرف د الله د رضا دپاره نو بیا ورته وی اتترکون آیا پرېښودلی به شي تاسو لره آیا پرېښودلی شي تاسو فی په هغه نعمتونو کې فیما په هغه نعمتونو کې هاهونه چې دلته کې آمینین په امن کې دي یا تاسو دلته کې فیما په هغه نعمتونو کې هاهونه چې دلته دي آمینین په امن سره. یعنی تاسو د په هغه نعمتونو کې پرېښودلی شي تاسو دا ګمان کوئ چې پرېښودلی به شي په هغه نعمتونو کې په امن سره. فی جناتن په باغونو کې وعیون فچینو کې فی جناتن دا بدل دی د مخکنه. نو فی جناتن په باغونو کې وعیون او په چینو کې وزروع او په فصلونو کې ونخل او په کجورو کې طلعها چې شاخونه د دغې کجورې حضیم نرم دي چې شاخونه نرم دي. وتنحتون من الجبال وتنحتون او تاسو تراشه من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونو لره فارحین په تکلف سره. نو خبره دا وه چې دی به کورونه جوړول په غرونو کې او تاریخ دانان لیکي چې شپېته کاله اویا کاله به په یو کور کې لګیا او دا به یې جوړو. نو به داسې کور نه
په هغې کې په هغه وخت سره اوس هم شته دا خلک ورځي ویډیوګانې هم شته وغیره دا علما هم ورځي خلک هغه داسې ځایونه وو چې هغې کې به وایي په هغه ټیم سره د ګډېدو ځای و په هغې کې به ځان له د غسلخانو سسټم و دننه به په غارونو کې بلا سسټم یو څه بل څه کړو هغه ټیمه دومره شوقیانو ای ته پته نه وه کنې دا پښتانه ورسره نږدې کړي د ګډېدو دا ځای ته دې قبضه کړی وزروع او فصلونه ونخل او څه او کجورې طلعها چې شاخونه د دې حضیم نرم دي وتنحتون من الجبال او تاسو چې دي تاسو وتنحتون او تاسو تراشه من الجبال د غرونو نه بیوتن کورونو لره فارحین په تکلف سره نو داسې مه کوئ داسې په تکلفاتو باندې تاسو کورونه جوړوئ بالا موده پې تېروئ نو اوس هم خلک ټول عمر تېر کړي ګټه وکړي په هغې باندې ایله یو کور جوړ کړي نو دی غریب ته لاړ شي ده لا جوړ کړي هم نه یا ایله جوړ کړي و خلک وایي ارمان یې ونه ریجېده هغه ته لاړ شي بیا یې آینده نسل لا شي هغه پکې خپل عمر پوره کړی نه هغې بیا روان کړي نو په ټول عمر د هغه سرمایه بیا په نوې کورو لګي بیا بل لا شي هغه دغه شان کیسه روانه فاتقوا الله بس ویریږئ د الله تعالی نه واطیعون او ها زما تابعداري وکړئ ولا تطیعوا او تاسو تابعداري مه کوئ امر المسرفین د حکم د زیاتی کوونکي دا پیغمبر ورته وی حضرت صالح علیه السلام وی تاسو د هغه چا د حکم تابعداري مه کوئ چې هغه زیاتی کوونکي دي الله دې موږ هم بچ کړي الذین وی دا هغه کسان دي دا کم چې زیاتی کوي یفسدون فی الارض چې دا فساد کوي په ځمکه کې چېرته به کورونو والا په خپلو کې جنګوي چېرته به پلار او زوی جنګوي چېرته به وروڼه په خپلو کې جنګوي چېرته به حکومتونه په خپلو کې جنګوي نو دا الذین دا هغه کسان دي یفسدون چې دی به فساد کوي فی الارض چې دی فساد کوي فی الارض په ځمکه کې ولا یصلحون او دی اصلاح نه کوي د سمی کارونه نه کوي د چېرته د سمی په ځای خپه نه ایښي غریبه نو د سمې کارونه به کې ګډوډ به نه کې قالو دی ورته په جواب کې وویل ځکه دی ټول عمر په رامیتوبونو تېر شوي دا په الف لام رامیانو قالو وویل ورته دوی انما یقینا پخه خبره دا ده انت تو یې من المسحرین د جادو کړو د مسحورینو نه پتا د جادو اثر کړی شوی دی پتا ده جادو اثر کړی پتا د جادو اثر دی دا ځکه داسې ګډې وډې وې دا خو ته ګډې وډې خبرې کې نو زمونږ یو ملګری هغه چې دی هغه داسې د دینداره لګونو کور یې چې هغه کور نه ډېر زیات مالدار و بلا کیسې وه بیا داسې مونځ و داسې شروع کړی و شیخ صاحب نه بیعت کړو ذکر اذکار به کوي وایي مور او پلار مې کور وایي چې د دماغ کې فرق راغلی ذکر یې شوی مور او پلار مې کور وایي ما ته خپله خبره کوي ما ته وایي چې د ده په دماغو کې فرق راغلی په ده باندې اثر دی ما انت نیت الا بشر مگر انسان هغې ورته په جواب کې ویې ته خو یو انسان مثلنا زمونږ په شان فأت بآیت بس ته راتګ وکړه په نشانې سره ان کنته که چېرته یې ته من الصادقین د رښتونو نه که ته رښتونی نو ته داسې وکړه چې یو معجزه راوړه چې مونږ ووینو او معجزه هم ورته بیا د خپلې خوښې مخکې تفصیلا تقریبا تېره شوې ده چې ورته وایي د دې ګټ نه براله اوښه پیدا کړې او اوښه به هم داسې نه چې څنګه پیدا شي بیا به ترې بچې پیدا شي نو صالح علیه السلام الله ته سوال وکړو خو دې ته یې ووایي ګورې چې معجزه کله راشي قوم یې ونه مني بیا ګورې هلاکت یې ورپسې دې ورته نه موږ ایمان راوړو ټول نو چې کله صالح علیه السلام چې دی هغه سوال وکړ الله نه الله رب العزت ورته راشه هغه ګټله چې رال به تاریخ ای به خنداګانې بولي مورخین لیکي یو بل سر به میلاوېدو دا خبره سمه شهرت ته ویو رسوله
ټول علاقه کې وګرځي چې راشه د ګټې نه چې دی نو صالح علیه السلام چې دی وخرو بس راشه دا وګوره لانکې ټیم هم ورکړی دی ښه بیا راشه صالح علیه السلام راغی د هغې نه خدای پاک اوښه را پیدا کړه د بچی هم پیدا شو دې ته ووی الله رب العزت د پیغمبر ورته وی صالح علیه السلام چې یو ورځ به د دې د اوبو نمبر یو ورځ به دا وبسکي او په بله ورځ به ستاسو څاروي وبسکي په کومه ورځ چې دا وبسکي څاروي به خواله نه راځي د چینې له یا وغیره له چرس نه وبسکي هغه به چې په دې اوبه وڅکلې هغې کې به بیا داسې د څکلو څه پاتې کېدم نه وایي په دې کې یو زنانه وه هغه ډېره مالداره و فاحشه وه بدکاره هغې څه کسان تیار کړل بیا خوددار وغیره هغې بیا په دغه اوښه باندې ګزار وکړو د دې خپې کټ کړې او دا چې ده نو مړه شوه الله رب العزت د هغې د وجې بیا په دې باندې عذاب راوست او د پیغمبر ورته ویلي وایي مه کوې دا مه وجنې ورنه بیا ورته نقصان میلو شي او کوم نعمت چې الله رب العزت درکوي هغه که ته وغواړې کله درې کي او کله بغیر د غوښتنې هم درکوي خو چې بیا یې درنه اخلي نو چې ته د هغې ناشکري وکړي کله نو ستا نه نعمت اخلي مثال به ته ورته قرآن ته ناست دی په دې تکبر مه کوه دا ووایه الحمدلله الله را باندې احسان کړی دی د خدای شکر ادا که په دې باندې ډېر خلک به وي ستا نه به سم وي روغ رمټ به وي ټیک ټاک به وي خدای والله دا توفیق نه دی ورکړی چې قرآن ته کړي تا مونځ وکړه ته پې د الله شکر ادا کوي الحمدلله خدایه چې ما مونځ وکړه ډېر خلک به وي مال دولت باندې به هم ښه وي په حسن و جمال باندې به هم ښه وي په ظاهرا عزت باندې به هم ښه وي او هغې له به خدای پاک د دې توفیق نه وي ورکړی نو په دې نعمت د خدای شکر ادا کړه لکه شانته د دین یوې شعبه کې خدای ولګولې دعوت تبلیغ کې ولګولې جهاد کې ولګولې درس و تدریس کې ولګولې تصوف کې ولګولې د علم په لار کې ولګولې ته په دې د خدای شکر ادا کړه بلکې موږ ته علما وایي چې تاسو خدای د علم لارې طریق کې روزانه 2 رکعاته نفل کوئ شکرانه خدای پاک ته چې خدای ستا شکر چې تا دې لارې طریق کې ورنه ډېر خلک دي په ګډ وډو سر دي په هر څیز باندې ټیک ګوره تا سره څوک میلو شي څنګه دی طبیعت ورته الحمدلله د خدای شکر هلکه په خپو به دې دړي نور بدن دې خو ټیک دی نور بدن باندې به یې دړي متیازې خو په اسانه کې د خلکو نه متیازې یو شان بهیږي بیماری متیازو بیماری به دي د خلکو نه وینه یو شان بهیږي د هغې بیماري ده دغې نه خو ټیکې وي الحمدلله د خدای شکر دی ټولې بیماری به درته خدای درته اسلام په شان دولت در نصیب کړی دی که ګناه هم در نه شوي کوشش به کوې چې ګناه درنه ونه شي د خدای نه به معافي غواړې خو که بیا هم خطا وغیره وشي همیشه دپاره ځای دی بیا هم جنت دی الله رب العزت به شفاعت کبرا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هغې سره به د جنت ته داخل کي نو بیا به هم د خدای شکر ادا کوي چې خدای د ایمان دولت ته خو را نصیب کړی که الحمدلله نو په هر نعمت باندې شکر لازم دی قالو د دې وجه شیخ سعدي رحمه الله نه چا تپوس وکړو څه حال دی څه حال دی وای عمر ختم شو غاښونه مو غوړدي د بوډا شم خو د خدای نعمتونو باندې شکر ادا نه نعمتونه سوا د شکر قالو نو ویل دي انما انت یقینا ته من المسحرین د هغه کسانو چې پای د جادو اثر کړی شوي یا د مسحورینو نه ما انت نه ته الا بشر مگر انسان مثلنا زمون پشان فاتی بس راتګو کبي آیتن په یو نشانه سره ان كنت کی من الصادقین د رښتونی نه قال دورته ایت معجزه وختره دورته ټیک ترازه قال دورته ویل هذه ناقه دا اوخه ده او بالتک و شمس و ضحاها کی راضی الله رب العزت ورته فرمای د دې د تعظیم د وجه نسبت الله ته وشو چې دا اوخه ده الله ده دا اوخه ده الله ده نو تی هذه ناقه دا چې دی اوخه ده له د دې د پاره شرب سکلی ولکم استاد د پاره شرب سکلی یعنی سارو د استاد د پاره استاد د پاره یوم معلوم بورزه معلوم دار باندې ولا تمسوها او ممسکوي دی لرا بسوین په بده سره یعنی نقصان مور کوي دی لرا فیاخذکم غنی وبنی تاسو لرا عذاب یوم عظیم عذاب د هغه دوی ورځي نو د دنیا عذاب ته اشاره ده د دنیا نه به کافر لړ شي
غټ عذاب به در باندې خدای راولي او په عذاب کې به مرګي. نو دا به نه وي چې عذاب راشي که راته وایي چې مړه ټول خلک دې مړ کېږي زه دې هم پکې مړ شم که نه دا کام سره غر کړي زه دې هم پکې غر کړم. نه دا کام سره غر کړي ته چې پکې غر شو سم غرق شوې داسې خبره نه ده. د خدای نه بچري د عذاب د مرګ نه پناه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیم ښودلی دی د عذاب د مرګ نه به پناه غواړي. ها ګوره سړی په اوبو کې مړ شي په عام اوبو کې نو هغه شهید دی خو د سیلاب د اوبو چې دی چې کله عذاب اوبوي دا یې حکم جدا دی کاکا دکه شان چې دی په عام اور کې سړی ورپریوځي اوس وځي هغه چې دی شهید دی دا د خېټې په در کې خو کله چې عام وبا راشي عام عذاب راشي دا یې حکم بیا جدا دی د نورو نه. او که حکم هم دغه شي بیا هم ته پناه غوښتلی شوي د عافیت زندگی به غواړئ. حدیثو کې راځي زندگی د عافیت غواړه او مرګ د شهادت غواړه چې څومره مثال به دوسته 10 کاله ژوند دی دغه زندگی د خدای نه د عافیت غواړه بیا 10 کاله پس ته مړ کېږي تا له خدای لیکلي دغه مرګ بیا د شهادت غواړه. قال نو وی ویل صالح علیه السلام هذه ناقۃ لها دا چې دی اوخه ده چې د دې دپاره یو دې دپاره سکل دي ولکم او ستاسو دپاره شربون سکل دي یوم معلوم په هغه ورځه معلومداره باندې ولا تمسوها بسوء او دې لره نقصان مه ورکوئ په بدۍ سره مه مسه کوئ دې لره په بدۍ سره فیاخذکم ګنې وبنیسي تاسو لره عذاب یوم عظیم عذاب د هغه لوی ورځې فعقروها یوه معنی بس دی زخمی کړه دغې لره یا فعقروها دی خپې کټ کړې د دغه اوښې فاصبحوا بس دی وګرځېدل نادمین افسوس کوونکي خفګان کوونکي. الله رب العزت فرمایي چې څنګه دغه وکړو نو بیا خو ورته پته ولګېده چې اوس عذاب هغه نشانې ښکاره شوې نو دوی پښیمانه شو په دې خپل کار باندې فاخذهم العذاب نو بس ونیسه دوی لره عذاب. ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة عبرت دی کاکا تم د الله رب العزت نعمتونو پسې د دې پسې خندا مه کوه ناشکري مه کوه دې کې عبرت دی. معجزاتو پسې قرآن پسې خندا مه کوه کعبې مبارکې پسې مه کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې مه کوه ورنه سلب ایمان دی ایمان به درنه لړ شي. الله هم دې دغې حالت نه بچ کړي. ان فی ذلک یقینا بدی کې لآیة عبرت وما کان اکثر المؤمنین او ندی اکثر د دې ایمان راوړونکي وان ربک او یقینا رب استا لهو العزیز دغه رب چې دی دا غالب دی الرحیم او رحم کوونکی دی. الله دې را باندې خپل رحم وکړي. کذبت ثمود یقینا تکذیب کړو ثمودیانو المرسلین د لیږلو شو یعنی د یو پیغمبر تکذیب د ټولو پیغمبرانو تکذیب دی. اذ قال لهم په هغه وخت کې چې ویل دته دوی ته اخوهم ورور د دوی صالح علیه السلام الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه انی یقینا زه لکم ستاسو دپاره رسول پیغمبر یم امین امانتداره فاتقوا الله بس ویریږئ د الله نه واطیعون او زما تابعداري وکړئ وما اسألکم او زه نه یم غوښتونکي ستاسو نه علیه په دې دعوت باندې من اجر اجر ان اجری نه دی اجر زما الا علی رب العالمین مگر فرب د عالم باندې. اتترکونا آیا پرې دی خودلی شي تاسو لره آیا پرې خودلی به شي تاسو پیما په هغه نعمتونو کې ها هونه آمینین دلته کې په امن چې دلته کې په امن سره په دې کې به پرې خودلی شي فی جنه په کومو کې بدل فی جناتن په باغونو کې وعیون او په چینو کې وزروع او په فصلونو کې ونخل او فی جناتن په داسې باغونو کې وعیون یا په باغونو کې وعیون او په چینو کې وزروع او په فصلونو کې ونخل او په کجورو کې طلعوها چې شاهونه د دې حضیم نرم دي وتنحتون من الجبال او تاسو تراشه د غرونو نه بیوتن کورونه فارحین په تکلف سره فاتقوا الله بس او یریږئ د الله تعالی نه واطیعون او زما تابعداري وکړئ ولا تطیعوا تاسو تابعداري مکوئ امر المسرفین د حکم د زیاتی کوونکي الذین دا هغه کسان دي
یفسدون چې فساد کوي فی الارض پزمکه کې دا زیاتی کوونکي څوک دي ظلم کوونکي څوک دي چې دا فساد کوي پزمکه کې ولا یصلحون او اصلاح نه کوي قالو نو ویل دوی انما دی کوم ورته وی انما یقینا هغه خبره ده انت چې یقینا ته من المسحرین د مسحورینونه ما انت نیتو الا بشر مگر انسان مثلنا زمن په مثل باندې فاتنو بس راتاگو کبی آیت پا نشانه سرا پا معجزات سرا ان کنتا کچرتاییتو من الصادقین درشتونونا قالن ویل دو هذه دا علامه دا صادقه هذه دا علامه صادقه دا چی دی معجزه دا قال ویل صالح علیہ السلام هذه دا ناقتن دا اوخه لها د دې د بارا شربون سکل دي ولکم استاد د بارا شربون سکل دي یوم معلوم په هغه ورځ معلومه باندې ولا تمسوها او ممسکوي دی لرا بسوین په بده سره فیاخذکم غنیو بنی سیتاسو لرا عذاب یوم عظیم عذاب د هغه لوی ورځ الله نو سادي فعقروها نو بس دي زخمی کړه دغه اوه لرا یا دی کټ کړي خپې دغه اوخه فاصبحوا نو بس دی وګرځیدل نادمین خفیمانا فاخذهم العذاب ونسد لرا عذاب ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه عبرت وما كان اکثرهم مؤمنین او نه دي اکثر د دوی ایمان راوړونکي وان ربک یقینا ربستا ده هو العزیز دغه رب چې دا غالب دی الرحیم او رحم کوونکی دی